زلزله کله راشي نو داسې څه خصوصي ذکر نه دی ثابتو. البته نبی علیه الصلاة والسلام اذکار کړي دي، خاص کر په داسې موقعو کې چې کله مصیبت راغلی دی نبی علیه السلام سبحان الله الله اکبر ویلی دی، سبحان الله الله اکبر. یو په هغې کې د بخاري شریف روایت دی چې کله رسول الله مبارک زوی په کومه ورځ باندې وفات شو ابراهیم، په هغه ورځ باندې کسوف الشمس شوی و، نور تندر نیولی و. نو نبی علیه صلات وسلام بخاري روایت دی چې نبی علیه صلات وسلام صحابه کرام راویستل او 2 رکعته مونځ په جواب باندې وکړو صلات کسوف. او د هغې یو ځان له طریقه ده، هغه دا چې په هر رکعت کې 2 رکوعات دي، 2 پکې سجدې دي، 2 پکې قیامونه دي، 2 پکې رکوعات دي. په دې مونځ کې نبی علیه صلات وسلام یو ځلې داسې مخکې شو او داسې په څه باندې حمله وکړل او بېرته راشاته شو. او بیا لږ وخت پس نبی علیه صلات وسلام شاته راغی او نبی علیه الصلاة والسلام په تیزه باندې سبحان الله الله اکبر ویلی دی. نو صحابه کرامو ته بیا تپوس وکړو د الله رسوله په دې مونځ کې موږ نن ناشنا کیفیتونه ستا محسوس کړل، یو ځل مخکې لاړې یو ځل شاته راللی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې ما ته جنت وښودلی شو او د جنت ته دا نعمتونه راته وښودلی شو، نو ما پې قریب و چې حمله کړی وی بیا مې راونیول راشاته شوم، مخکې شوم پسې بیا ترې رادیخه شوم. او بل ځل بیا مې جهنم ولیدو، اور مې ولیدو، الله ما ته منکشف کړو، نو ما ته شاته رامنډه کړله. نو ګوره نبی علیه السلام د مصیبت د ځای نه شاته شوی دی. یو خو دا چې زلزله راشي نو طریقه داره چې سړی په ځای کې کینني چې بس ناست دی چې سم نشته یو کېږي به تقدیر چې څه لیکلي هغه نه بدلیږي، نه ته به خپل حفاظت کې، د ځان حفاظت ضروري دی، داسې سیف او محفوظ ځای ته وتل پکار دي. دوی نمبر دا چې په دې وخت کې ذکر کول نو دا سبحان الله الله اکبر، لکه یو په هغې کې د سعد بن معاذ جنازه ده چې نبی علیه صلات وسلام جنازه وکړله او بیا نبی علیه صلات وسلام کله د سعد صاحب قبر ته کوز کو ملګرو نو نبی علیه صلات وسلام شاته رامنډه کړه سبحان الله سبحان الله الله اکبر الله اکبر دا ذکر یې وکړو. نو صحابه کرام ویل ولې د الله رسول دا خو ناشنا عمل تا وکړو، ویل لقد تضایق على هذا الرجل الصالح قبره، په دې صالح سړي باندې قبر را جوخ شو حتی چې دا پختې په یو بل کې ور دننه لاړلې. نو ما سبحان الله سبحان الله وایو، الله اکبر مې وایو، د دې ذکر په وجه باندې الله رب العالمین یو قسم رعایت د هغه سره وکړو، دا قبر ته بیرته لاړو. اوس دا خبره چې ولې دا قبر را جوخ شو پسې، وایي دا د مینې د وجې نه. خو بعضې مین هم داسې چې مینه خلکو له اور شي، هغه دا ده چې کله سړی دا یو ملګری داسې ډېر عمر پس د چا سره میلاو شي او داسې وینې سي او زور کې پې دا ډوکې وله داسې وچقی لکه بس ته مړ دی کړمه، یا د سعودي عرب نه څوک راشي نو خلک وله زور ورکړي، نو هغه مینه داسې ښه نه. نو دا قبر چې دی د حضرت سعد بن معاذ سره مینه کوله، ځکه چې حدیث کې راځي اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ، چې د الله عرش داسې وخوځېدو په خوشحالۍ کې راغی او یا زره فرشتې جنازې له راغلی وي، خو بیا هم د هغې مینه و نو زوری چې پې وکړو نو هغه زوره داسې و چې دا خو د هغې مینه خو بل شانې وه، نو دا پوښتې وله بیبل کې ورکړلې، نبي علیه صلات وسلام ذکر وکړو نو هغه واپس خپل ځای له راغی. لہذا په دې وخت کې تسبیحات ویل، سبحان الله ویل، الحمدلله ویل، الله اکبر ویل، ذکر کول پکار دي. او پکار ده چې په داسې موقعو کې یو سړی قبر ځان ته رایاد کړي، د آخرت زلزله ځان ته رایاد کړي. پاتې شو دا چې دا دین وروستو بیا ځانونه کول او اذانونه کول نه دي ثابت. دا زموږ په دې علاقو کې دا چې کله باران نه کېږي خلک ځانونه کوي، او بله دا چې کله بارانونه زیات شي بیا ځانونه کوي، او بل دا چې زلزلې کله وشي نو بیا ځانونه کوي. اذان د ماشوم په غوږ کې ثابت دی، اذان د مونځ دپاره ثابت دی، اذان د جمعې د ورځ دپاره د مونځ دپاره ثابت دی. دې نه علاوه د نور سره دپاره اذانونه شریعت کې نه دی ثابتو، دا بدعات زموږ په دې عوامو خواصو کې راغلي دي.